اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر حضرت نواب د یوسی قاسمی سره تعلق ساتم او زه د خپل طرف پاکستان تحریک انصاف د طرفه ټولو ته مبارکي ورکوم د 14 اګست جشن ازادۍ کې. او بله خبره ده چې دا ملک مونږ ته الله پاک په ډېرو خوارو سره لکه مشرانو محنت کړی دی او مونږ ته لکه داسې یو تیار پاتې شوی چې مونږ د دې نه داسې غلطه پیدا وانلو چې یا مونږ د ینګ جنریشن تنګ یم چې داسې حرکات ونه کړي چې د دې نه څه مصیبت جوړ شي، لکه اوس موټرسایکل باندې ون ویلینګ دغه ونه کړي یا څه ډزې ډومبقې ونه کړي، نو دا خوشحالي مونږ ته چېرته داسې په خفګان باندې بدله نه شي. او زه د خپل طرفه کم چې مسافر دي کم په کلي کې دي ټول عوامو ته مبارکي ورکوم او دا میسج زه یم چې ټول ته ورکوم چې انشاءالله چې دوی لکه ډېر په خوشحالۍ سره دغه وکړي، ځکه چې چا د دې لپاره قربانۍ کړي چې هغوی په دوا کې یاد ساتي. ډېره مننه جي. علیکم. زما نوم عمران علي دی، د یونین کونسل قاسمي سره تعلق ساتم، د تحریک انصاف یو ادنا ورکړې م. زه د خپل طرف نه د تحریک انصاف ملګرو ته، د پاکستان ټولو عوامو ته او خاص طور پر مسافرو ته د پاکستان د جشن ازادۍ مبارکي ورکوم. دا په موږ باندې الله پاک یو لوی رحم کړی دی چې موږ له یو ښکلی ملک آزاد مملکت او د پاکستان په نوم راکړی دی. موږ له دې قدر پکار دی او په دې ورځ خصوصي طور چې موږ خصوصي نوافل وکړو او د الله پاک شکر ادا کړو چې دومره الله پاک په موږ رحم کړی دی. دې ملک د ازادېدو لپاره، د دې ملک د جوړېدو لپاره زموږ مشرانو ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي، خپلې د سرونو وینې توی کړي دي، ځانونه یې قربان کړي دي، مالونه یې قربان کړي دي. لہذا چې موږ د دې قدر وکړو او خاص طور نوجوانانو ته دا اپیل کوم چې د دې ون ویلینګ نه او د فضول منډو تړلو نه ځان وساتئ. یو طرف ته د کرونې مسایل دي چې موږ هغه حکومت چې موږ ته څه وایي چې موږ ډاکټران چې وایي هغه فاصله موږ په خپل منځ کې اختیار کړو، او بل دا چې د ون ویلینګ د نورو ډزو ډومبقو نه ځان وساتو او د الله پاک شکر ادا کړو. یو ځل بیا د ټول پاکستانی عوامو ته او بار مسافرو ته د زړه د کومې نه جشن ازادي مبارکي ورکوم. مننه جي. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اجمل خان د یوسی آلو د ANP د یو ورکر په حیثیت د 14 اګست په دې موقع باندې خپل قام ته، خپل د یوسی آلو خلکو ته د خپل تحصیل او مردان او د خپل ټول قام ته د 14 اګست د ورځې د نمانځلو مبارکي ورکوم او ورسره دا یو پیغام ورکوم چې زمونږ مشرانو د دې ملک لپاره ډېرې غټې او اهمې قربانۍ کړي. په دې کې بلا خلک، بلا ښځې کونډې او بچي یتیمانان شوي دي. دا عمل موږ ته ډېر په خوارو او په جدوجهد د مشرانو آزاد شوی دی. مهرباني وکړئ، زما خاص کر نیو جنریشن ته دا خواست دی چې هغوی په دې ورځ په نمانځلو په ځای د شکریا مونځ او د هغې د شکر ادا کولو په ځای باندې هغوی کله ون ویلینګ کوي په موټرسایکل او بایک باندې، کله څوک هوایي فایرنګ کوي. دې ته دا پته نشته چې زما د دې یوې ګولۍ د وجې نه به څومره کورونه، څومره بچي یتیمان شي، څومره کورونه به ویجاړ شي. نو د الله د رضا دپاره د دې څیزونو نه ځان وساتئ. او نن زموږ د خوشحالۍ ورځ دا ملک موږ ته مشرانو په قربانو باندې حاصل شوی دی چې موږ د هغې قدر وکړو. موږ له چې پلار مور یو کور آباد کړي موږ د هغې څومره خیال ساتو. نو دا ملک موږ لا د خپلو مشرانو په ډېرو قربانو او په ډېرو خوارو په جدوجهد د انګریزانو په والو ټکولو او خاص کر زموږ د باچا خان بابا د ډلې مشر چې هغه د دې قام یو مشري کړې ده، هغې د عدم تشدد په فلسفه باندې عمل پیرو او دا هوایي فایرنګ، ون ویلینګ، ځان خوږولو، د بل نقصان کولو دا په دغه زمره کې راځي. نو مهرباني وکړئ د خپلو دغه جذباتو کابو وساتئ او د دې څیزونو نه اجتناب وکړئ او خاص کر د شکرانې په طور باندې موږ پکار دي چې موږ خیرات وکړو، د غریبو امداد وکړو په دې ورځ باندې د خوشحالۍ په توګه
او مونږه د الله تعالی نه شکر وباسو، د شکرانې منځونه وکړو او د الله پاک شکریا ادا کړو چې مونږ ته یو داسې آزاد ملک راکړی، ورنه مونږ لکه د نورو قومونو په شانتې په عقلیت کې هم ساتلی شو، د بل دغه د قوت انډر. نو مهرباني ده چې دا مونږ دا خپله ورځ د 14 اګست ښه په خوشحالۍ سره ونمانځو او زمونږ مشرانو چې کومې قربانۍ ورکړي په هغې باندې مونږ خاورې وانړو، هغې شکریا په طور باندې. زه د دې خپل میډیا والرونو ډېر شکرګزار یم او د دې ډېره شکریا ادا کوو چې دوی د دې ورځې په مناسبت سره خپله هڅه او خپله یو جدوجهد شروع کړی دی. هر کلي له هر مشر له ورځي د هغې هغه میسج دی قام ته وراوړئ او قام ته رسئ چې یاره زمونږ په قام کې څه بیداري پیدا شي، شعور پیدا شي چې هغې آینده دپاره خپل هغه طور طریقې د خپل اسلامي اقدارو مطابق د خپلو مشرانو د اقدارو مطابق تېرې کړي او چاته نقصان او دغه ونه رسوي. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انتخاب عالم، صدر پاکستان تحریک انصاف یون کونسل الو. زمار طرف نه ټول ملک ته او ټول عوامو ته د 14 اګست زه مبارکي ورکوم او د عوامو ته یا زموږ کوم چې زموږ د یون کونسل یا زموږ د حلقې ټول عوامو ته ټول پاکستان عوامو ته دا پیغام ورکوم چې د دې 14 اګست په ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی او د دې ازادۍ په شا باندې ډېر هلې ځلې شوي دي، ډېر محنتونه شوي دي، زموږ مشرانو ډېر قربانۍ ورکړي دي. نو که څوک هم د عوامو ته دا زموږ ریکویسټ دی، که څوک هم دا خوشحالي مناوي نو په داسې طریقه دې مناو کړي چې عوامو ته تکلیف نه او د عوامو د خوشحالۍ لپاره او د هغوی د سوکالۍ لپاره دې دا ورځ مناو کړي او هېڅ قسمه داسې حرکتونه ونه کړي چې د هغې سره عوامو ته تکلیف میلاو شي. مثلا ډزې ونه شي، دا موټرسایکلو دا سلنسر چې دا هلکان دا ډېر شور کوي دغه چې دغه دې ونه شي، نور داسې غلط قسمه دغه دې ونه شي چې هغې ته عوامو ته تکلیف ورسي. نو زه یو ځل بیا د ټول ملک ته د ټول عوامو ته زما طرف نه د 14 اګست مبارکۍ قبولې کړئ. مننه.